د مرگ نپس هم 3 سیزونه مسلمان ته پیدا ورکي. اول نمبر علما وای چې د صدقه جاریه کړی ده، جماعت جوړ کړی دی، مدرسې جوړه کړی ده، بل څه نیک کاری کړی دی، جنازګۍ په خپلو پیسو جوړه کړې ده، لارې خلکو له جوړه کړې ده، داسې یو کاری کړی دی په خپل ژوندانه چې هغه اوس هم استعمالیږي، نو ده ته به اجر رسیږي. ته چې یو جماعت جوړ کې بیا وفات شي، نو دې جماعت کې به څومره خلق منځونه کوي، نو د دې اجر به تا پسې میلاویږي او ستا ته به حدیث مبارک کې راځي دا به د مرګ نه پس هم میلاویږي. مونږ خو ځکه بار بار پلارانو ته وایو چې بچو له په خپل ژوندانه یو نیک بنیاد کیدی چې بیا درته د مرګ نه پس در رسیږي. نو هغه ورله په دنیا کې ډیش میش والی وي، دی بل ځای بیټکونو ته ځي، جو دغه وله پوره دی چې دا پلار یې مړ شي، دا بنیاد یې وله یخی دی، جو دا به ورته میلاویږي، دغه ورله پوره دی، د ده بیا بل د ګناه کار ته ضرورت نشته دی. نو چې کم کار کوي نو سوچ کوه چې دا نیک کار دی او که دا بد کار دی، زی بنیاد دم دی کې به سبا ما ته یا ګناه را رسیږي یا به ما ته اجر را رسیږي. نو نیک بنیاد کېده او یوه نیکه صدقه وکه. تا به جماعت جوړ کړی، خلک په پکې منځونه کوي، تا به مدرسه جوړه کړي، هغې کې به بلا حافظان او عالمان تیاریږي او هغه به روانوي او ستا قبر ته به اجر در رسیږي. نو یو په هغې کې مال دی، نو مال چې سړی په صحیح طریقه استعمالی نو دا چې دی دا د انسان دپاره ډیر ښه څیز دی او د انسان د دنیا سرمایه ده د آخرت ده. وی شیطان وی چې زما د ټولو نه زیات نفرت چې کیږي نو هغه د فاسق سخی نه کیږي، او د ټولو نه زیات محبت چې کومه نو هغه د عبادت گزار بخیل سره کومه. ای عبادت گزار دی، نیک عمل دی، خوشوم دی، نو شیطان وی دا می خوښ دی، د ده سره می ډیر محبت دی. بل طرف ته فاسق دی، ګناهګار دی، خو دی سخی دی، نو شیطان وی د ده نه می نفرت کیږي. ولې دی بل سره وی ځکه مینه کومه دا عبادت گزار چې دی خو چې شوم دی، د سره ځکه مینه کوم چې د ده نه زه بې پروا شوی یم. وی د ده جهنم د تلو دپاره دا شومتوب کافي دی، نو ما ته ضرورت نشته دی. او دا فاسق جاهل چې دا فاسق سخی چې دی هر ټیم په دې یره کېمه چې هسې نه دی په مخه مالونه ورکوي، هسې نه چې الله یو ورځ وبخي او د جنت فیصله وله وکړي. نو د ده نه ډېر یریږم چې دی به د دې صدقې په وجه الله بخي. نو دا مال دومره ښه څیز دی، خو چې سړي کې سخا وي او په هغې ځایونو کې استعمالی چې په کومو ځایونو باندې الله رضا کیږي. بل علما وایي دویم چې د سړي قبر ته رسیږي نه هغه ولد صالح یدعو له، سړی نیک بچی پریدي، هغه نیک بچی پلار دپاره دعاګانې کوي، دا بالکل د مرګ نه پس هم پیدا ورکوي. نیک حافظ قرآن بچی، عالم د قرآن، تابعدار د پریخې د هغه درسونه کوي، هغه طلباو ته سبقونه وی، هغه د دین اسلام خدمتونه کوي او پلار دپاره دعاګانې غواړي، نو هغه وررسیږي د پلار قبر ته، خو په دې شرط چې هغه نیک بچی وي. دریم علما وایي چې یو سړي علم کړی او هغه خور کړی وي، نو دی به مړي او د ده د مرګ نه پس په د ده شاګردان لګیي، هغه علم به خورئ خورئ خورئ، د هغې به نفع ده ته میلاویږي. حدیث مبارک کې راځي بعضې بنده به د هغه به طول شروع شي، ده ته به علم نه د وریځې په شان یو څیز به راشي او په تله د نیکو کې به یې ورواچي، تله د نیکو به یې درنه شي. دی به تپوس کې الله دا خو زما په اعمالو کې نو،
ما ته خو نه دي یاد دا ما څه عمل کړی وی فرشتې به ورته وایي چې دا ته وفات شوی وې ستا د وفات نه پس تا علم خور کړی او د هغې نه خلقو نفې اخیستي نو ته خو وفات وي تا نو کړی خو د هغې نه پس خلقو هغه علم خورېدو دا هغه عمل و چې تا پخپله نو کړی خو تا علم کړی او هغه دې خور کړی او دا هغه اجر دی چې دا تا ته در ورسېده